لو باسي او داسې په خلک نه اخلاص ولي نو په هغې باندې چې کوم دی شیطان باندې هېڅ اثر نه راځي. زمونږ بعضې باباګانو هغه ویډیوګانې راځي نو هغې چې کوم دی هغې دغه چې ولي نو چپلې ورپسې څوک وباسي څوک ورپسې کیړی وباسي. هغه ځای دی چې کومه ابراهیم علیه السلام په خپل زوی اسماعیل علیه السلام باندې چاړه راښکلو د ذبحې دپاره دا هغه موضع دی چې کوم تاسو ته ښکاره کېږي. یو پیغمبر علیه السلام راپاڅېدو، بل پیغمبر علیه السلام د هغه په مرۍ باندې چاړه کېښوده. دا واقعه ده د حضرت ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام چې الہ العالمین ورته امر وفرمایلو چې ابراهیم علیه السلام تنفیذ ذبحه که اسماعیل علیه السلام اسماعیل علیه السلام نه خپل پلار تپوس کوي زویا د الہ العالمین امر دی چې زوی ذبحه که او ته پلاره چې الله تعالی امر کړی دی ما ذبحه که د الله تعالی امر سر ته ورسوه. کم ځای باندې چې اسماعیل علیه السلام د ذبحې دپاره سملولی شو ابراهیم علیه السلام د هغه مرۍ د پاسه چاړه راښکله او هغه ځای ته بیا الہ العالمین جنتی ګډ راولېږلو د ابراهیم علیه السلام د چړې نه لاندې راغو او رب کائنات د اسماعیل علیه السلام قرباني قبوله کړه. دغه مخامخ چې کوم ټاپو تاسو ته د غر کې ښکاري ګیر چاپېره پرې جال لګېدلی نږدې موږ زیارت ته نه پرېږدي. دا د مینا میدان دی، ګیر چاپېره د مینا خیمې لګېدلي دي. دا دلته کې تاسو ګورئ زمونږ رستو طرف ته زمونږ ښي طرف ته زمونږ ګس طرف ته دا اطراف ټول د مینا د خیمو نه ډک دي او خو دلته کې دغه یو طرف ته دغه ځای ښکاره کېږي. نو چې دا ښکاره کېږي دا څومره خیمې چې دي دا د دې یادګار د یاد د تازه کولو دپاره راغونډېږي. دغه یاد دی چې تر ورځ د قیامته پورې به د میدان ګرم ساتي. دغه یاد دی چې تر ورځ د قیامته پورې به د سنت ابراهیمی علیه السلام دغه یاد ګرم وي او د اختر په ورځ باندې به دغه قربانۍ جاري وي. دا د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ د یاد د تازه کولو دپاره مونږ تاسو ته د هغه ځای زیارت مخې ته که الہ العالمین دې وکړي چې دا زیارت زمونږ او ستاسې د ټولو دپاره د خیر باعث جوړ شي. ملګرو دا چې کوم ځای تاسو ګورئ دا هغه ځای دی دلته کې چې کوم حاجیان صاحبان راځي. دلته یو غټ شیطان دی، دوه واړه شیطانان دي دلته په کاڼو باندې ولي حاجیان صاحبان دلته راځي او دلته کې خو تاسو دا ټایم ګورئ سم نشته ځکه چې دا ټایم د حج ټایم نه دی ځکه چې موږ خپله په عمرې باندې راغلي یو او مفتي صاحب به تاسو ته یو څو خبرې بیان کړي چې شیطان به څنګه ولی او کم کم شیطانان دي. تاسو دې ویډیو کې موږ سره تر اخره پورې اوسئ. چېرته ځئ مه راځئ. ماته کې دا به داسې ماته کې دا ورته داسې دا پې خبیث کېږي. دا کاڼی راواخېستلو دې ګوتې په دې نوف باندې به داسې کېږي دي او داسې دلته چې لګي دا صحیح ده او که نه ته هغه چپله وباسې او داسې پې خلکو نه د اخلاص ولي نو په هغې باندې چې کوم دی شیطان باندې هېڅ اثر نه راځي. زمونږ بعضې باباګانو هغه ویډیوګانې راځي نو هغې چې کوم دی هغې دغه چې ولي نو چپلې ورپسې څوک وباسي څوک ورپسې کیړی وباسي نو هغه طریقه چې کومه ده هغه بلکل صحیح نه ده. صحیح طریقه دا ده د دې د شهادت د ګوتې په دې سایډ باندې به دا کاڼی کېږي دي او داسې طریقې سره دې باندې به گزار ورکړي نو دا شیطان چې کوم دی لاندې خبیث کېږي په دې باندې او تکلیف د ټول نه زیاته په دغې باندې رسېږي. او دا طریقه شوه د شیطان. دا راغلي یو کوم ځای کې چې حاجیان صاحبان شیطانان ولي نو دا 3 شیطانان دي او د حج په ورځو کې د دې ویشتل چې کوم دي هغه په 10 11 12 13 ذوالحجې باندې دا ویشتلی کېږي او ووه کانکر چې کوم دي د هر یو ویشتلو دپاره راخیستلی کېږي. دغه ووه کانکر چې کوم راخیستلی کېږي او دا پې ولي نو هغه 3 شیطانان دي. هغه سر نه شروع دي دغه اولنی وړوکی شیطان دی دا مینس کې چې کوم دی دې ته وسطا یعنې درمیانه شیطان وایي او دا مونږ چې کوم ورسره ولاړ یو دا غټ شیطان مونږ هم د غټ شیطان سره ولاړ یو. الله تعالی دې رحم وکړي خو خیر د ویشتلو ورځې نه دي نو ښه پوخ به تړلی وي. الله تعالی به مونږ محفوظ وساتي انشاءالله. نو دا چې کوم دی مونږ د حج د سیزن نه بغیر راغلي یو چونکې مونږ خو عمرې په سفر راغلي یو
خو دلته رالو مونږ ویل چې دا لاندې هم تاسو چې دا ځای لږ دا ویو وګورئ د غالبا چې تاسو به دا ځای نه داسې ډېر کم کتلي وي اول نه به مونږ دومره نه وي کتلي مونږ به دا نږدې نه په تاسو باندې وګورو دا غټ شیطان دی بیا د دې آبادي دپاره چې کوم دی دا بره دلته کې تاسو چې وګورئ دا بره څلور چته دی په هغې کې چې کوم یو کوم کاڼی راګوزارئ دا داسې اوار د چړایي د اترایي په طرز باندې دا دیوال جوړ کړی دی چې کوم یو تم کاڼی راګوزارئ هغه کاڼی راځي او ډایرکټ پې دا شیطان خبیث لګي نو دغه پې لګېږي او بعضې باباګان خو غوسه شي په چپلو او په کاڼو غټو باندې مولي خو حال دا دی چې د شریعت مسله دا ده چې کله را کاڼې اولي دې دپاره به کانکر راخلي او د شریعت موافق چې کومه هغه طریقه ده په هغه طریقه باندې به ولي هله به شیطان لګي همداسې دا خو په غټو کاڼي ولي چې ټوپک هم ورپسې راوالي او د ولي نوم دې باندې اثر نه کوي تر هغې پورې چې شریعت موافقه کومه طریقه ده چې په هغې باندې هم نه ویشتي البته ځای خوا لرې دی مونږ ډېر نشو ورتلی د دې ځای نه دا یو هم در باندې وکته نو دا نور قیاس کوي په دې باندې او ورپسې چې کومه مینس کې دی دا دویمه درمیانه شیطان دی او ورپسې چې کوم بیا فاصله کې دی هغه به درېیمه وړوکی شیطان دی نو دا مونږ غټ شیطان تاسو باندې وکته د غټ شیطان ځای مو تاسو باندې وکته دا کاڼي بیا دلته لاندې پرېوځي ډېر لوی تعداد کې د هغې نه بعد چې کله دا ځای نه ډک شي نو بیا دا کاڼي ترې نه راوچتوي او سیډ ته وړي نو د شیطان د خبیث کولو هغه موضع او مقام چې کوم دی هغې ته مونږ راغلو او هغه ځای مو تاسو باندې وکته نو دغه ځای دی چې کوم ځای کې حاجیان صاحبان چې د دنیا د ګوډ نه راغونډېږي او دغه خبیثه چې ټول کال مسلمانانو باندې غلطۍ او غلط کارونه او ګناهونه او خطاګانې کوي نو دغه ځای کې بیا د حاجیان صاحبان چې کوم دی زړه یې ښي او په دې ځای کې د اولي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله